بسم الله الرحمن الرحیم. دینه مخکې مونږ ویلو ټایپ 1 ډایبیټیز او اوس چې کوم دی مونږ وایو ټایپ 2 ډایبیټیز. هلته مونږ ویلو چې هغه انسولین ډیپندنت ډایبیټیز دی. صحیح شو. هلته به انسولین نه پیدا کېدل، مونږ بوله د بار نه ورکول او هغې ته مونږ ویلو اکزوجینیس سپلای اف انسولین. صحیح شو. اکزوجینیس مطلب د بار نه چې ول انسولین ورکوي. زمونږ باډي خپل نشي پیدا کولی، انډوجینیس نه. صحیح شو. او دلته چې کوم دی که نه، دلته به زمونږ باډي انسولین ښه ښکلې پیدا کوي. خو هغه انسولین چې هغه ټارګټ ارګن ته ورشي، لکه اوس دا پرس که ټارګټ ارګن دی، صحیح شو، نو د انسولین به دلته راشي، د ټارګټ ارګن به ورته وایي چې نه صاحبه مونږ چې کوم دی کار نشو کولی. صحیح شو. نو دا انسولین به انسنسیټیو وي، مطلب چې دا به دې ځای کې خپل کار نشي کولی. ټیک ده. نور دغه به پیدا کېږي، انسولین به پیدا کېږي په دې کې. نو دې ته وایي نان انسولین ډیپنډنټ ډایبیټیز میلیټس، مطلب چې انسولین به پکې پیدا کېږي، دا په انسولین ډیپنډ نه کوي. راځو اوس په دې کې دوی څه ویلي، په دې کې دا خبره دوی کوي که نه چې دا چې کوم دی که نه نان انسولین ډیپنډنټ ډایبیټیز میلیټس چې کوم دی، دې ته موږ وایو میچورټي آنسټ ډایبیټیز ورته هم وایو. صحیح شو. دا بیا دا وروسته کېږي. صحیح شو که نه، پر لیټ عمر کې کېږي چې ایج څومره سیوا کېږي، دا چې کوم دی دا ورو پکې را پیدا کېږي. ټیک ده. او دا د ټولو نه کامن دی په زیاتر خلکو کې چې کوم دی دا یو دی. ټیک ده. لکه مطلب هغه چې مونږ ویلو ټایپ 1 هغه 10% صرف دومره نو، خو دا چې کوم دی دا ډېر زیات دی. صحیح شو. د پرسنټیج سیوا دی. اوس په دې کې یو خبره ده که نه، جینیټک ډسپوزیشن از امپورټنټ دی. په دې کې جینیټک ډسپوزیشن دې ته وایي که نه، کو چېرته په پیرنټس کې چېرته هغوی چېرته اوبیس وسي شو، هغوی کې چېرته ډایبیټیز و، نو لکه رسک زیات دی چې په ماشوم کې به هم ډایبیټیز راځي. بیا رسک زیات دی، ضروري نه دی چې یي پکې، خو لکه رسک زیات دی. دا جینیټک ډسپوزیشن دا مونږ ته ښیي که نه چې رسک ډېر زیات دی په دې کې د څه چې ګوره دا سیز چې کوم دی دا د پیرنټس نه آفسپرینګ ته راځي، نو دې ته وایي جینیټک ډسپوزیشن. بله خبره دا ده که نه، دوی دلته دا خبره کوي چې په دې کې به دیر از ا ریلیټیو انسولین ډیفیشنسي. ریلیټیو انسولین ډیفیشنسي دې ته وایي که نه چې د بار نه چې کوم دی که نه، لکه یو سیل ته، لکه فرض کړه یو ارګن دی، هغې ته به انسولین راځي خو دننه به نه ورځي. صحیح شو. هغه کار پرې نشي کولی. نور انسولین به په بلډ کې ښه موجود وي، ښه به پکې موجود وي، خو کار به نشي کولی. صحیح شو. دې ته وایي ریلیټیو انسولین ډیفیشنسي. او انسولین ډیفیشنسي بدل شي دی چې کله انسولین پیدا کېږي، نو خو دلته انسولین پیدا کېږي خو هغه کار نه کوي. ټیک ده. دلته وایي د پیشنټس آر ناٹ نیسیسرلی ډیپنډنټ ان ایکسوجینیس سپلای اف انسولین، مطلب چې د بار نه به انسولین دې ته نه وي پکار، ځکه دوی خپل ډېر شی پیدا کوي. بلې انسولین ریلیز کین بی نارمل هم پیدا کولی شي انسولین، او انکریز هم پیدا کولی، ډېر هم پیدا کولی. صحیح شو. خو انسولین کار نه کوي. نو څه پکې بټ د ټارګټ ارګنز هیو ډیمینش سینسیټیویټي ټو انسولین. نو چې کوم ټارګټ ارګن دی هغه چې کوم دی انسولین ته انسنسیټیو دی، انسولین جواب نشي ورکولی. سمبل خبره. اوس راځو نیکسټ ویلي که نه، دلته دا خبره کړې ده، وایي څومره چې د ټایپ 2 والا ډایبیټیز څومره پیشنټ دي که نه، څومره پیشنټ دي هغوی زیاتر سي هغه اوور ویټ وي. صحیح. اوور ویټ وي. د هغې وجه دی که نه چې د هغوی چې کوم مطلب چې کوم جینز ورته د مور پلار نه میلاو شي، کېدای شي هغې چې کوم دي سي اوبیسټي ورته د مور پلار نه میلاو شي. جینیټک ډسپوزیشن مطلب رسک ورته چې کوم دی زیاتر د چا نه دی، د مور پلار نه، یا چې کوم دی خوراک ډېر زیات کوي. صحیح ده. خوراک ډېر زیات کوي، یا چې کوم دی فزیکل اکټیویټي ډېر زیاته کم وي که نه، د هغې د وجې څه کېږي، دا ډایبیټیز چې کوم دی دته کېږي. بله خبره دلته دا ده که نه، دا چاته چې د دقه شان چلی که نه، مطلب دا ډایبیټیز وي که نه، دوی زیاتر مسله دوی کې دی که نه چې دوی خوراک ډېر کوي. صحیح شو. خوراک ډېر زیات کوي او ایکسپینډیچر چې کوم دی د انرژي دا ډېر زیات کم وي، نو امبیلنس راشي. نو چې خوراک ډېر کوي، انرژي سپلای سیزونه ډېر خوري، او چې کوم دی ایکسپینډ کوي کم کنه، دې د وجې څه چلی شي په بلډ کې چې کوم دی پیټي ایسډ سیوا شي. پیټي ایسډ سیوا شي. نو پیټي ایسډ ځکه سیوا کېږي چې د دوی په مسل کې او په ایډیپوز ټیشو کې، فیټي ټیشو کې، په هغې کې چې کوم دی څه موجود وي، ګلوکوز موجود وي، ګلایکوجن په پام کې، نو هغه استعمالیږي. نو دلته دا خبره کوي دس انټرن ریډیوس ګلوکوز یوټیلایزیشن ان مسلز اینڈ فیټي ټیشوز. هغه ګلایکوجن نه استعمالیږي، نو چې نه استعمالیږي نو په بلډ کې څه سیوا شي، فیټي ایسډ سیوا شي، ځکه چې سټور کېږي نه، چې نه سټور کېږي هغې نه څه جوړېږي، نو په بلډ کې به د دوی څه فیټي ایسډ به سیوا شي. نو چې فیټي ایسډ سیوا شي نو ګلوکوز به مو سره سیوا کېږي. صحیح شو. دواړه به پکې سیوا کېږي. نو دغه ځای کې اوس داسې چل وشي چې انسولین چې کله راشي که نه بلډ ته راشي، نو ریزسټنس ورته ښیي.
ريزسټنټ به ځکه ښیي چې دا ګلوکوز چې کله د انسولین ګلایکوجن ته اړه یو سیل کې جمع کوي نو کم ځای کې به جمع کوي، ځای نشته. صحیح شو چې ځای نشته نو په بلډ کې به چې کم دی څه سیوا کېږي، ګلوکوز سیوا کېږي او هلته پینکریاس ته وایي چې شابه انسولین ریلیز کړي، شابه انسولین ریلیز کړي. نو پینکریاس به نښته انسولین به ریلیز کوي او دلته انسولین کار نه کوي، نو انسولین به هم ښه ډېر وي او ګلوکوز به هم دلته سیوا کېږي. صحیح شو نو فورسینګ ان انکریز اف انسولین ریلیز، نو انسولین به ډېر زیات ریلیز کوي بیا. ټیک ده. نیکسٹ سلایډ کې وایي که نه، نیکسٹ سلایډ کې په پیتوفیزیالوجي کې دا خبره کوي، وایي په ډایبټیز میلیټس کې به یو خو چې کوم دی اوبیس وي. صحیح شو، هغه کسان چې اوبیس وي، هایپرټینشن به وته او ایکسرسایز نه کوي. صحیح شو، ایکسرسایز نه کوي، دا خبره پکې لیکلې. اوس دوی دلته دا خبره کوي که نه، کو چېرته لکه فرض کړه دا یو سیل دی. صحیح شو، په دې کې فیټ سیوا شو، فیټ سیوا شو دا. صحیح شو چې فیټس پکې سیوا شي، دا یو سیګنلینګ مالیکول پیدا کوي او فری فیټي ایسډ پیدا کوي، هغې ته مونږ وایو ایډیپوکاین ورته وایو. څه دا دلته لیکلي فری فیټي ایسډ ایډیپوکاینز، او دا یو سیګنل ورکوي د څه لپاره، د انفلیمیشن لپاره. انفلیمیشن مطلب دا کس په چې هغه دغه ځای چې کوم دی که نه هغه به انفلیم کېږي بیا. صحیح شو چې دې ځای کې اوس فیټي ایسډ چې کوم دا سیوا کېږي، دغه ځای به څه کاز کېږي، انفلیمیشن به کاز کېږي، ویچ آر سیګنلینګ مالیکولز فار انفلیمیشن. دغه ځای به څه کېږي، دا به غټېږي او اوبیس کېږي به، کس به څه کېږي، غټېږي به. نو دا کله کېږي چې کله ایکسس فیټس راشي چېرته، ایډیپوز ټیشو. ایډیپوز ټیشو دا هغه ټیشو دی کوم کې چې فیټ سټور کېږي. نیکسٹ بیا دا خبره کوي که نه، وایي چې کله ګلوکوز په بلډ کې ډېر زیات سیوا شي که نه، نو بیټا سیل به زور لګوي، پینکریاس کې بیټا سیل به زور لګوي چې انسولین پیدا کړي. صحیح شو، نو چې انسولین دا زیات پیدا کوي که نه، نو دا بیا چې کوم دله به بیا نور هم سیلز پکار، بیټا سیل به هم نور پکاري، نو ورو چې کوم دی د دې سیل نمبر سیوا کېږي، هایپرپلیزیا د ده کېږي. د دې څه کېږي، د دې بیټا سیل څه کېږي، هایپرپلیزیا مطلب ګرو ان نمبر، سیل سیوا کېږي او هایپرټروفي او سیل سایز هم غټېږي. صحیح شو، خو دا لږ ټایم دپاره بیا چې کوم دی بیا څه وشي چې دا ډېر زیات زور وکړي، اخر کې څه چلو شي، ایسته مړه شي، دا سیلز چې کوم دي څه کړي، کار بیا نور نشي کولی، مړه شي. نو ان ټایپ 2 ډایبټیز میلیټس ان د باډي پروډوس مور انسولین، ډېر زیات انسولین پیدا کېږي او هایپرپلیزیا کېږي، هایپرټروفي کېږي د چا، د بیټا سیلز، او دا لږ ټایم دپاره. اوس یو بله خبره دلته د دې لیکلې ده که نه، انسولین چې کله پیدا کېږي بیټا سیل سیکریټ کوي که نه، نو دې سره یو ځای یو بل څیز سیکریټ کوي، هغې ته مونږ وایو امایلین، یو هارمون دی. صحیح شو، دا د دې امایلین کار دی که نه چې دا ګلوکاګان ته وایي چې هلکه ته خپل کار مه کوه، بس اوس انسولین را روان دی، انسولین به خپل کار کوي، ته خپل کار مه کوه، دا د امایلین کار دی. خو چې کله دا اکسس یو کار سټارټ کړي بیټا سیل، نو دا امایلین هلته راځي او ډیپازیټ کېږي، جمع کېږي. صحیح شو، دغه ځای کې دا آیلټس چې کوم دي که نه، دا کم سیلز چې کوم دي، مطلب پینکریاس کې چې کم سیلز دي، لکه بیټا سیل شو، الفا، بیټا، ګیما، ډلټا، دا چې کوم دي که نه، دې ټول ته مونږ آیلټس وایو. صحیح شو، دا آیلټس دي دا سیل، دغه ځای کې دا جمع کېږي، بیا ایسته ټول سیکریشن چې د دې دا امپیرډ کېږي. صحیح شو، دغه ځای کې ډیپوزیشن کاز کوي امایلین. ټیک ده، نو امایلین یو بل هارمون دی، دا هم د بیټا سیل نه ریلیز کېږي. نیکسٹ مونږ سره چې کوم دی ورکړی دی که نه، وایي دا بیټا سیل چې کوم دی اخر کې ستړی شي، څه شي، بیټا سیل بیکم ایگزاسټډ، ځکه ډېر زیات کار کوي نو اخره کې وایي چې بس دی که نه، لکه زه څومره نور ریلیز کوم، انسولین ریلیز کېږي ولته انسولین کار نه کوي، نو اخره کې ډای اینډ شرینک، ډای شي او شرینک شي. شرینک مطلب راټول شي، چپړ شي. صحیح شو، بای کمپنسیشن، کمپنسیشن دې ته وایي که نه، لکه زمونږ په باډي کې فرض که څه نقصان رالی، د هغې ازاله کولو ته مونږ وایو کمپنسیشن. لکه ازاله دې ځای کې څه شی ده، ګلوکوز سیوا شو، دا ګلوکوز کمول چې کوم دي دا د دې کار دی، دا ازاله دا د انسولین ډېر ریلیز کېږي نو چې دا ګلوکوز کم کړي، خو کمولی نه شي، دا کمپنسیشن کوي او اخر کې ډای شي او شرینک شي، دې ته مونږ بیا وایو هایپوټراپي وشي، دغه سیل ډیت شي، د بیټا سیل ډیت شي. اوس بیټا سیل ډیت شو، ګلوکوز به اوس نور هم سیوا کېږي، نو دا به څه چل کېږي، هایپرګلایسیمیا به کاز کېږي، زمونږ په بلډ کې به ګلوکوز لیول سیوا کېږي، او چې ګلوکوز لیول سیوا کېږي نو کم چې مونږ په ډایبټیز 1 کې ویلیو که نه، ټایپ 1 کې ویلیو، هغه سیمټمز به دلته ښکاره شي. په ډایبټیز 1 کې مونږ ویلیو چې ډایبټیک کیټو ایسیډوسس به کېږي، زمونږ لیور کله چې لیپولایسیس کېږي، لیپډ ماتېږي، دغه دوران کې چې کوم دی کیټون باډي پیدا کېږي. صحیح شو، هغه کیټون باډي چې کوم دی ایسډ نه پیدا کېږي، هغه بلډ کې شاملېږي، نو دې ځای کې اوس هغه ډایبټیک کیټو ایسیډوسس نه کېږي، دا انکامن دی. صحیح شو، پسې کې ټایپ 2 کې دیر از بیکاز دیر از سټیل سم سرکولیټینګ انسولین، ځکه هلته خو مکمل انسولین به نه پیدا کېدلی که نه، خو دې ځای کې اوس انسولین بیا هم پیدا کېږي، او داسې چل کې د بیټا سیل چې کوم دی څه دپاره کوي، کمپنسیټ کوي پر انسولین دپاره. انسولین چې کوم دی دا پیدا کېږي، بیا هم پیدا کېږي، لږ پیدا کېږي. صحیح شو، مکمل بیټا سیل ختم نه پیدا کېږي، خو لږ پیدا کېږي، او دا انسولین راځي او هغه سوډیم پوټاشیم پمپ څه کوي، ریګولیټ کوي، پوټاشیم چې کوم دی هغه دننه کوي. صحیح شو، چې دننه کوي نو هغه
هایپر کلیمیا چې مونږ هلته ویلې هغه نقاص کیږي. صحیح شو. نو ډایبیټیک کیټو اسیډوسس دلته نقاص کیږي. بله نیکسټ اوس دوی دلته دا خبره کوي کمپلیکیشنز. دلته اوس کمپلیکیشن کوم د مین کمپلیکیشن چې دوی دلته کوم ورکړی که نه هایپر اوسمولر هایپر ګلایسیمیا ورکړی. په بلډ کې ګلوکوز سیوا شو که نه دا ګلوکوز به ځان پسې ډېر زیات واټر راکاږي او دا ګلوکوز به چېرته ځي کډني ته. نو چې کډني ته لاړ شي نو کډني ته دا ګلوکوز ځان پسې به واټر هم راکاږي. نو چې واټر ځان پسې ډېر زیات راکاږي که نه نو کډني څه چلو کې واټر ایسته وباسي نو ډیهایډریشن کوي. صحیح شو. ډېر زیات یورین پیدا کوي، یورین پروډکشن ډېر زیات کوي او وباسي نو ډیهایډریشن به ډېر زیات سیوا شي کېږي. صحیح شو. نو دا یو کمپلیکیشن دی هایپر اوسمولر هایپرګلایسیمیا. The condition in which plasma osmolarity gets increases. نو پلازما اوسمولریټي انکریز شي. اوسمولریټي څنګه انکریز شي؟ ګلوکوز ځان پسې راکاږي، پلازما کې ګلوکوز سیوا شي که نه مطلب بلډ کې او هغه ځان پسې اوبه راکاږي. صحیح شو. واټر راکاږي. اټ لیډس ټو ډیهایډریشن بیډ ډیهایډریشن. دلته دا خبره کړې ګلوکوز ایکټ ایز ا سولوټ سو ګلوکوز لیول ان د بلډ از های which cause water come into the blood. واټر په بلډ ته راشي and cell become shrink او سیل څومره مې که نه به شرینک شي هغې نه به ټولې اوبه راشي بلډ ته. چې بلډ ته راشي هغه به سیلز به خالي شي او څه چل به وشي انکریز یورینیشن به سیوا کړي او ډیهایډریشن به کېږي. صحیح. نیکسټ مونږ سره چې کوم دی ورکړی ډایبیټیز میلیټس کې دلته ورکړي دي که نه وایي هایپرګلایسیمیا څنګه کېږي. نو ما تاسو ته وایي دا ډېر زیات کامن دی 90% ټایپ 2 کېږي. صحیح. اوس ډایبیټیز میلیټس 2 کې دلته ورکړی فیمیلیل ډسپوزیشن د فرض کا مور او پلار نه چېرته دا رالی ماشوم ته آف سپرینګ ته. صحیح شو. جنیټیک ډسپوزیشن دی. اوس سبسټریټ به اپټیک مطلب خوراک کول دي. صحیح شو. دا خوراک به استعمالیم دا سیوا کېږي که نه ایج سیوا کېږي. صحیح شو. نو چې سیوا کېږي داسې چل وشي که نه چې فیټي ایسډ به راځي، فیټي ایسډ به هم سیوا کېږي. صحیح شو. او فیټي ایسډ چې سیوا شي نو کیټون باډي لیور به زموږ کیټون باډي پیدا کوي او کیټون باډي څه چل کوي هغه انسولین انسنسټیو کوي. نو چې انسولین انسنسټیو کوي نو چې ټارګټ ارګن ته راځي که نه انسولین د انسولین ټارګټ ارګن ته رالی. صحیح شو. نو ټارګټ ارګن باندې به کار نه کوي نو چې کار نه دی ته بیا موږ وایو ریلیټیو انسولین ډیفیشنسي ورته وایو او دا څه کاز کوي نو څه به کاز کېږي هایپرګلایسیمیا به کاز کېږي او انسولین چې کوم دی لیپولایسیس هم کوي هغه اوبیسیټي کاز کوي. نو دا پکې یو بل فیکټر شو. صحیح شو. نو دا چې کوم دی ډایبیټیز میلیټس 2. نیکسټ مونږ سره ورکړی دی که نه ساین اینډ سیمټمز ورکړي. ساین اینډ سیمټمز کې دا دي که نه چې ان اکیوټ انسولین ډیفیشنسي کم لږ ساعت دپاره چې کم انسولین ډیفیشنسي وي که نه هغه څه چل کوي د هغې د وجې ګلوکوز میټابالیزم چې کوم دی هغه نه کېږي. صحیح شو. ګلوکوز میټابالیزم نو څه کېږي هایپرګلایسیمیا کاز کېږي. extra cellular چې څومره accumulation of glucose leads to hyper osmolarity which مطلب چې په بلډ کې چې څومره ګلوکوز وي هغه څه چل کوي هایپر اوسمولریټي کاز کوي ځان پسې ټول واټر راکاږي د سیلز نه نو سیل ایسته ډیت کوي. صحیح شو. سیل شرینکیج کوي نو چې سیلز نه ټول اوبه راکاږي که نو څه چل کېږي لیډز ټو پولیوریا. پولیور مطلب ډېر زیات یورین پیدا کېږي او پولیپیګیا. صحیح شو. پولیپیګیا دی. پولیپیګیا دې ته وایي چې لوږه به ته ډېر زیاته لګي. پولیډپسیا ترس پر ته ډېر زیات لګي. ګلوکوسوریا مطلب یورین کې به ګلوکوز ډېر زیات وي. صحیح شو. دا ساین اینډ سیمټمز به پکې. بله خبره دا ده که نه transport maximum glucose is exceeded in the kidney so that glucose excreted in the urine. نو کډني ته به ګلوکوز ډېر ځي نو کډني به څه چل کوي ګلوکوز به څه کوي هغه به وباسي. سمپل وباسي به د یورین په ذریعه باندې. this result in the osmotic diuresis. osmotic diuresis دې ته وایي که نه یاد به ساتي osmotic diuresis چې د یو سبسټانس یو کډني ته یو سبسټانس رالی او د هغې سبسټانس ته وجې یورین پروډکشن سیوا شو لکه دلته اوس ګلوکوز راغلی یورین پروډکشن سیوا شو دې ته موږ وایو osmotic diuresis ورته with the renal loss of water. پولیوریا به کېږي. صحیح شو. واټر به ډېر زیات ځي. سوډیم به هم وځي په یورین کې او پوټاشیم به هم ځي. ډیهایډریشن به کېږي. صحیح شو. ترسټ او ډرای ماوث دا ټول هر څه به چې کوم دی موجود وي په څه کې په ډایبیټیز 2 کې. دا ساین اینډ سیمټمز دي. بل دی نور سیمټمز یې دلته ورکړي که نه مسکولر مسل به ویک وي ځکه دومره منرلز دومره آینس چې کوم دی زموږ باډي نه وځي نو مسل به صحیح کار نه کوي ویک به وي. صحیح شو. هایپر لیپیډیمیا به وي مطلب فیټي ایسډ به ډېر زیات چې کوم دی څه وي په بلډ کې جمع کېږي. کازمول بریتنګ به کېږي. کاربن ډای اکسایډ چې کوم دی ریپډ بریتنګ به وي او ډیپ بریتنګ به کېږي. صحیح شو. لیبر بریتنګ ورته هم وایو. صحیح شو. چې ډیفیکلټ بریتنګ وي نو د دې وجې به کاربن ډای اکسایډ موږ ډېر وباسو چې بلډ کې چې کوم پی ایچ دی که نه کم ایسیډیټي هغه څه شي هغه کمه شي. بل چې کوم دی ویټ لاس پې کېږي د دې کې چې دومره کارونه کېږي خامخا به ویټ لاس کېږي.
نیکسټ مونږ سره دي که نه ډفرنس بټوین ټایپ 1 دی او ټایپ 2 دی. صحیح شو. نو ډفرنس چې کوم دی اسان دی مونږ ویلی دی مخکې. صحیح شو. اوس اسان دی مطلب ټایپ 1 مونږ ویلي چې دا به ینګ ایج کې کېږي، په دې کې بي ایم آی نارمل وي، اوبیس په پکې نه وي، او دا فیملی هسټري سره تعلق نه ساتي. صحیح شو. امیجیټ دا اټو امیونو. صحیح شو. شارټ ډیوریشن اف سمپټمز په دې کې لږ ټایم دپاره کین پریزنټ وذ ډایبیټیک کوما، دلته ډایبیټیک کیټو اسیډوسس موجود و. صحیح شو. او په دې ټایپ 2 کې نو مونږ وویل اوس انسولین ریکوایرډ، په دې کې انسولین ریکوایرډ دي. او په ډایبیټیز 2 کې اوس مونږ سوي دا میډل ایج کې میچورټي آنسټ چې ورته مونږ ویل. صحیح شو. ایلډرلی یوزولي اوور ویټ به وي، اوبیس به وي، فیملی هسټري په دې کې انوالو وي، او سمپټم چې کوم دی د منث او ایئر دپاره وي. ډونټ پریزنټ وذ د ډایبیټیک کوما. ډایبیټیک کوما مطلب ډایبیټیک کیټو اسیډوسس به په دې کې نه وي دومره، مطلب لیور به چې کوم دی کیټون باډي نه پیدا کوي. انسولین ناٹ نیسیسرلی ریکوایرډ. انسولین چې کوم نه دی ریکوایر پکې. پریویس ډایبیټیز ان د پریګنینسي، چېرته پریګنینسي کې ډایبیټیز نو ضروری دی چې په هغې کې بیا لکه ډېر چانسې دي چې ټایپ 2 ورته وشي، خو دا ډفرنس چې کوم دی دا اپسلوټ نه دا چینج کیدی شي. اوس په نیکسټ سلایډ کې ورکړي جسټیشنل ډایبیټیز یې ورکړي. صحیح شو. کله کله داسې چل وشي په پریګنینسي کې ایسټروجن او پروجسټون هارمون، صحیح شو، مختلف قسمه هارمون هغه راشي او هغه انسولین چې کوم ریسپټرز وي هغه یې ایسته بند کړي. نو چې بند کړي بیا چې کوم دی انسولین نه پیدا کېږي. چې نه پیدا کېږي نو یا انسولین خپل کار نشي کولی هغه ریسپټر ول ختم کړي. نو چې انسولین کار نشي کولی نو بلډ کې به ګلوکوز لیول سیوا کېږي که نه، او دا په کوم ټایم کې کېږي پریګنینسي دوران کې. نو داسې قسم ډایبیټیز ته بیا موږ وایو جسټیشنل ډایبیټیز ورته وایو. صحیح شو. اوس دوی دلته وایي ا فارم اف ګلوکوز انټالرنس د ډایګنوز ان سم وومن ډیورینګ پریګنینسي. پریګنینسي دوران کې ګلوکوز انټالرنس راشي، مطلب ګلوکوز ټالریټ کولی نشي، ګلوکوز چې کوم دی سیوا کېږي په بلډ کې او ډایبیټیز کېږي. ډیورینګ پریګنینسي جسټیشن ډایبیټیز ریکوایر ټریټمنټ. دې لپاره ټریټمنټ پکار دی. ټریټمنټ څه دپاره پکار دی چې انفینټ ته کوم ماشوم پیدا کېږي که نه چې هغه ته څه کمپلیکیشن پیدا نه شي، هغه ته نورې څه مسلې پیدا نه شي. دې ټایم کې به دا ټریټمنټ دله خامخا کې چې ماشوم بچ شي. بل چې کوم دی که نه دا کوم کېږي دا تھرډ ټرایمسټر کې کېږي، سیکنډ کې یا تھرډ ټرایمسټر کې چې کوم دی جسټیشنل ډایبیټیز دا کامن وي. صحیح شو. هارمونز انټرفیئرز ود د انسولین ایکشن آن انسولین ریسپټرز. انسولین ایکشن چې کوم دی انټرفیئر کوي، انسولین بیا کار نشي کولی، انسولین ریسپټر باندې سره ونښلي دا هارمون. صحیح شو. دا هارمون د وجې د کېږي. نیکسټ په دې سلایډ کې بیا دا خبره کوي که نه، وایي افټر پریګنینسي، د پریګنینسي نه بعد 5 to 10% of women with gestation diabetes found type 2 diabetes. 5 نه والا 10% پورې چې کوم وومن وي که نه په هغوی کې ټایپ 2 ډایبیټیز بیا کېږي د پریګنینسي لپاره، چې چا کې دا شوي یله. بیا چې کوم دی دا هغوی وومن who had gestation diabetes have 20 to 50% chance of developing diabetes in the next 20 to 50% chance دی چې 5 نه 10 year پورې کې چې کوم دی په دوی کې ډایبیټیز وشي. صحیح شو که نه، چا کې چې جسټیشنل ډایبیټیز شوي. دا خبره کې سمپل خبرې. نیکسټ بیا ورکړی که نه ویلیوز اف ډایګنوزي اف ډایبیټیز، ویلیوز اف ډایبیټیز میلیټس ورکړی. صحیح شو. په ویلیوز یې ورکړي، صحیح ده. په صحیح کې ورکړي ډایبیټیز میلیټس فاسټینګ کې ورکړي چې کله خوراک نه کړي او یا د خوراک یې کړي 2 غنټې بعد ګوري، نو 2 غنټې بعد خو ګلوکوز سیوایي. صحیح شو. یو دلته دا خبره 1 ملي مول چې کوم دی د څو برابر دی؟ د 18 ملي ګرام برابر دی. دې کې یو ورکړی دی ګوره هول بلډ یې ورکړی دی. د هول بلډ خبره دا چې کوم د پلازما خبره د وینس، دا وین کې چې کوم دی لکه کوم موږ وګورو یو دی چې کوم دی ملي مول دی پر لیټر او بل دی ملي ګرام پر ډي سی لیټر دی. صحیح شو. نو دا چې کوم دا ملي مول پر لیټر دی، نو 6.1 چې یا د دې نه چې کله سیوا شي نو فاسټینګ دا ډایبیټیز میلیټس کې وي. او چې کله خوراک یې کړی نو د 10 نه یا د 10 نه سیوا چې کوم دی دا به ولګوري دا په وینس کې. صحیح شو. په کیپیلري کې 6.1 هم دقه او دغه چې کوم دی په 11.1 چې کوم دی دا په ملي مول کې مونږ وایو، او مونږ چې نارملی کوم وایو هغه مونږ وایو 110 یا د 110 نه سیوا هغه چې کوم دی دا مونږ څه د یونټ پسې ملي ګرام پر ډي سی لیټر کې به مونږ وایو. بیا د 180 یا د 180 نه سیوا. بیا دلته ورکړی 110 د فاسټینګ والا او 200 چې کوم دی 200 نه سیوا دا په خولۍ خوراک کړي. او دلته په پلازما کې بیا چې کوم د 7 نو په پلازما کې ګلوکوز سیوایي صحیح شو، نو 7 به ګوري یا د 7 نه سیوا چې یا 11 یا 11 نه 11.1 نه سیوا دا په چې کله خوراک کړي. 126 چې کومي صحیح شو یا د دې نه سیوا نارمل چې کوم دا مونږ چې کوم ګورو دا دي یا 200 یا د 200 نه سیوا چې کله نو بیا به داسې دا به ډایبیټیز وي.
نیکسټ مونږ سره په سلایډ کې ورکړي دي د دې لپاره منیجمنټ څه کول دي. منیجمنټ د ډایبټیز لپاره دا کول دي که نه، ا نمبر دا کول دي چې ډایټ په صحیح کې صحیح شو، داسې خوراک به نه کوي چې هغې کې ګلوکوز ډېر زیات وي، ایکسرسایز به ډېر کوي. بل بي نمبر کې دا دي که نه اورل هایپوګلایسیمیک تھراپي، پکې داسې میډیسن به ورکوي چې هغه تاله ګلوکوز کمی صحیح شو، ګلوکوز تاله سیوا کوي نه. بل چې کوم دی که نه انسولین تھراپي، انسولین به ورکوي، چې انسولین ورکوي نو ګلوکوز به څه अब कमी دا منیجمنٹ ته د ډایبټیز میلیټس. نیکسټ مونږ سره چې کوم دی ټریټمنټ کول دي. ټریټمنټ کې چې کوم دی څه ورکول دي، ټریټمنټ یا کنټرول میډیکیشن ولا ورکول دي، انسولین ولا ورکول دي، هایپوګلایسیمیک ایجنټس ولا ورکول دي. هایپوګلایسیمیک ایجنټ او انسولین دواړه بوله سکي ګلوکوز بوله راکمي. فزیکل اکټیویټي سیوا کول دي، مطلب 30 منټ چې کوم دی په ورځ کې ګرځېدل پکار دي. صحیح شو، ستا به ګلوکوز استعمالیږي او نور ګلوکوز چې ته خورې نو هغه به واپس هلته سټور کېږي، ستا به تا ته به انرژي میلاویږي او ګلوکوز به ستا بلډ کې نه سټور کېږي. بیا چې کوم دی اپروپریټ ډایټ به کې ویجیټیبل فروټس، لو فیټس اینډ کاربوهایډریټ، چې فیټس او کاربوهایډریټ پکې کم وي داسې خوراک کول دي. لایف سټایل کې چینج راوستل دي. صحیح شو، لایف سټایل مطلب جیم جوین کول دي، ایکسرسایز کول دي، دا ټول هر څه چې کوم دي دا لایف سټایل کې راځي. نیکسٹ چې کوم دی مونږ سره دی څه اکیوټ کمپلیکیشن د ډایبټیز چې کوم اکیوټ کمپلیکیشن دي که نه هغې کې څه راځي چې کوم لږ ټایم دپاره کېږي. هغه ډایبټیک کیټو اسیډوسیس دي. لیور به چې کوم دی کیټون باډي پیدا کوي، بلډ ته به راولي او بلډ کې به هغه سیوا کېږي. صحیح شو، دې د وجې به ډایبټیک کوما راځي. ډایبټیک کوما مطلب منټلی به سړی کنفیوز وي. صحیح شو، منټل سټیټس به ګډوډ وي، انکانشیس به وي، دغه شان څه چل به پې کېږي. صحیح شو، دا ډایبټیک کوما دی. بیا د هایپر ګلایسیمیا هایپر اوسمولر سټیټ، مطلب چې ګلوکوز په بلډ کې سیوا شي نو هغه به ځان پسې ډېر زیات واټر راکاږي او هغه واټر چې کوم دی د هغې د وجې به نور سیلز چې کوم دي که نه خوا نور چې کوم سیلز دي نو هغې نه به ټولې اوبه بهر راوځي نو بیا به سیل صحیح کار نه کوي، شرینک کېږي به ډیډ کېږي به. بل چې کوم دی هایپوګلایسیمیا، داسې چل کېږي چې په ډایبټیز میلیټس کې ته میډیسن استعمالوي ډېر زیات، یا چې کوم دی انسولین ډېر زیات استعمالوي نو په تا باندې یو اپیسوډیکلی چې کوم دی یو داسې ډایرکټ چې کوم دی ستا ګلوکوز لیول بالکل کمیږي د هغې د وجې چې دا هم یو کمپلیکیشن دی. څه شو، ډایرکټ کمیږي، پته یې نه لګي ډایرکټ کم شي. دا هایپوګلایسیمیا هم چې کوم دی یو اکیوټ کمپلیکیشن دی. نیکسټ مونږ سره دی کرونیک کمپلیکیشن. کرونیک کمپلیکیشن کې ورکړي که نه ګوره، اولنی خو دا دی ډایبټیک کارډیومایوپیتي. ډایبټیک مطلب د ډایبټیز د وجې داسې چل وشي د هارټ چې کوم مسلز دي هغه څه شي، هغې کې ډیمیج راشي نو څه چل وشي چې کوم زمونږ ډایسټولیک فنکشن دی هغه څه شي، هغه خراب شي، ډسفنکشن شي. صحیح شو، یا هارټ فیلیر هم ورسره راځي. بل دی ډایبټیک نیپروپیتي. نیپرو ټکي نیپران نه وتي، نیپران په چا کې په کډني کې، نو کډني ډیمیج شي. چې کډني ډیمیج شي نو بیا بوله څه کې کرونیک رینل فیلیر کېږي او ډایلیسیس بوله بیا کې. صحیح شو، بیا کډني خپل کار نشي کولی. بیا د ډایبټیک نیوروپیتي، زمونږ چې کوم نیوران وي هغه صحیح کار نه کوي، هغه سینسیشن نه کوي، کوم سټیمولس وي هغه صحیح نشي اخیستی، هغه ابنارمل شي، انکریز ډیکریز سینسیشن. صحیح شو، ګلبز اینډ سټاکینګ ډسټریبیوشن سٹارټ کېږي. ګلبز اینډ سټاکینګ دې ته وایي که نه چې د دې دا سمپټمز چې کوم دي که نه دا د لاسونو نه او د خپو نه سټارټ کېږي. ګلبز اینډ سټاکینګ د دې دا مطلب ډسټریبیوشن سټارټ فرام د فیټس بٹ پوټینشلی ان ادر نربس، او زیات تر په دې نور نربس کې کېږي. لیټر اپان فنګرز او هینډ، فنګرز او هینډ چې کوم دی دا هم افیکټ کوي. دا چې کله ټول رايوځي شي که نه داسې چل وشي بیا ډایبټیک فوډ کاز کېږي. فوډ دا یو د فوټ والا پرابلم دی. صحیح شو، د خپو والا پرابلم دی ډایبټیک فوډ. زمونږ یا چې کوم دی هلته نیوران چې کوم هغه ډیمیج شي فوډ کې، یا چې کوم دی بلډ سپلای ورته صحیح نه کېږي نو ډایبټیک فوډ چې کوم دی دا کاز کېږي. صحیح شو، دې ته بیا موږ ډیمیج بلډ ویسل ان دس کین لیډ ټو ډایبټیک فوډ. داسې کېږي دې ته موږ وایو ډایبټیک نیوروپیتي، نیوران ډیمیج کېږي په دې کې. بیا د نیکسټ مونږ سره دی ډایبټیک ریټینوپیتي. ډایبټیک ریټینوپیتي ده. ریټینا مطلب ریټینا کې ډیمیج راځي. ریټینا کې څنګه ډیمیج راځي، هلته چې کوم ویزلز دي که نه هغې ګروث چې کوم دی هغه ډېر زیات کمزوری کېږي. د هغې نیو چې کوم بلډ ویزل پیدا کېږي هغه ډېر زیات پور کوالټي والی وي. نو ګروث اف فرایبل اینډ پور کوالټي نیو بلډ ویزل په ریټینا کې پیدا کېږي. یا میکیولا چې کوم ده که نه کوم ځای کې چې کونز ډېر زیات موجود دي، کوم چې ویژن دپاره استعمالیږي ډېر زیات، نو هغې ځای کې ایډیما کېږي او سویلنګ مطلب میکیولا سویل شي، بیا ویژن لاس کېږي، بلایندنس کاز کېږي. صحیح شو، دې ته وایي ډایبټیک ریټینوپیتي. بیا د میکرو ویسکولر ډیزیز، کوم غټ ویزلز دي که نه په هغې کې څه کېږي، هغې کې ډیزیز کاز کېږي لکه ایتیروسکلیروسس پکې کېږي. صحیح شو،
एथेरोस्क्लेरोसिस پکې کېږي او زموږ ویزل څه کېږي هغه ډیمیج کېږي. دا کارډیوواسکولر ډیزیزز کې راځي. کورونري آرټري ډیزیز زموږ چې کوم کورونري آرټري ده هغې کې چې کوم دی ډیمیج راځي نو انجاینا کاز کوي، مایوکارډیل انفراکشن کاز کوي، هارټ اټیک کاز کېږي. څه شو د څه د وجې؟ د ډایبټیز د وجې. بل د ډایبټیک مایونیکراسس کېږي. ډایبټیک مایونیکراسس دې ته وایي چې کوم مسل دي زموږ که نه د هغې کې ټون بالکل نه وي، مطلب چې هغه فلیکسیبلټي پکې نه هغه مسلز خپل کار صحیح نه کوي. صحیح شو؟ نو ډایبټیک مایونیکراسس کېږي. او سټروک هم کاز کېږي، خو زیات تر کم سټروک کاز کېږي؟ اسچمیک سټروک کاز کېږي. دا به مونږ وایو یو هیمریجیک سټروک یو اسچمیک سټروک. صحیح شو؟ نو دلته چې کوم دی اسچمیک والا کاز کېږي زیات. دا مونږ سره ډایبټیز او چې کوم ټایپس وو، ټایپ 1 ټایپ 2 او جسټیشنل ډایبټیز.